بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ملګری سوال کړل دا سوال ډېر مهم ورسره ځکه چې د دې تعلق د جایز او ناجایز سره د حرام او د حلال سره ظاهره خبره ده چې کوم مسائل داسي وي چې هغه د روزمره چې زمونږ د ژوندۍ سره تړلي مسائل هغه د کول په هر نارینه زنانه باندې زکول فرض نو بیا خو دا مسله طریقې اولاد موږ تاسو ته زکول فرض دي ځکه چې د دې تعلق د جایز او ناجایز سره د حرام او حلال سره دی ملګری دا سوال کړل چې کوم صورتونو کې د کندم استعمال یا دغه شانتي د عزل کول په کوم صورتونو کې جایز دي او ظاهره خبره ده اسلام کې کندم استعمالول صرف په دې وجه باندې عزل په دې وجه باندې کول چې بچي پیدا شي او مخې ته بدل د رزق سګيږي ځکه چې زمونږ تنګي دا تنګ سګه لہذا موږ بچي نه پیدا کوو داغه لپاره عزل هغه ته ویل کېږي چې کله میا بیوی هم استری کې او د هم استری نه بعد چې کله د منی اخراج کېږي منی اخراج بار وکړي یعنی دنه چې کوم رحم د بهاغي کې د منی اخراج وکړي په دې وجه باندې چې بچي پیدا نشي حمل ټیرا نشي داغه نه علاوه باس خلک چې د کندم استعمالي نو یاد وساتئ کچري په دینیت باندې یو سړی د کندم استعمال کوي چې بچي پیدا شي داغه رزق بس کېږي زمونږ تنګي دا فلانا ډمکانا یاد وساتئ په دې صورت کې بالکل ناجائز او حرام بلکې شریعت هم تاسو دا حکم راکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات خدا غدي چې د نکاح چې کوم اصل مقصد دی هغه په هغه مقصدونه کې یو مقصد دغه دی چې کوم د انساني نسل دی د بڑاو سمجھ کې مخبر راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تعلیم ورکړي چې کوم زنانه زیات بچي راوړي دا داسې زنانه سره چې کوم د نکاح نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تعلیمات یې خدا غدي نو پکار دا کچري په دینیت باندې اصول کې د کندم استعمال کې یا عزل کې چې بچي به پیدا شي د بسګي کې نو دا بالکل ناجایز او حرام ځکه چې د رزق ودا الله عز وجل هغه رب چې کوم رب د مور په خېټه کې د رزق تنظیم کړی دی چې ته رزق رسي د مور په خېټه کې دنه او بیا چې کله دا ماشوم پیدا شي د مور په سینو کې د خپل جاری کې دا غینه مخکې د مور سینې چې کوم دی او چې او بیا دا غینه مخکې الله رب عزت چې کوم دی رزق وعده کړل لہذا څوک بلوګي نه سمجھ کې خبر راځي بهرحال په دې حواله سره دا مسله کلیئر شو چې د رزق په تنګي په حواله سره کچري نو خزا خوان په دې حواله سره عزل کې یا کندم استعمال کې چې ماشوم پیدا شي د مسکی نو دا بالکل ناجایز او حرام دي راځو 15 صورت ادا سي چې هغه کې د جواز صورت جوړي کچري تاسو ته د 15 صورتونو نامه کیږي په دغه صورت کې تاسو د کندم استعمال کول شي او عزل هم کول شي اول دا چې زنانه انتهایی کمزوري د بچو دراوړو د صفال فازو کې کچري ماشوم راوړي ډاکټران دا چې د دې جان ته خطر جوړ دي شي د دې د مر خطر جوړ دي چې په دغه صورت کې کندم استعمال یا عزل اجازه شته دویم صورت دغه ده چې مثال طور پر یو ماشوم پیدا شوی دی او ظاهره خبره ده ماشوم د حق چې په کلام دی د مور چې سینه د پیدا وری دا ماشوم حق دی نو کله ماشوم په صحت باندې اثر کوي نو په دې وجه باندې چې د ماشوم چې صحت د خراب نشي او د دې چې کوم دا ظاهره خبره ده د مور سره روي نو کچري حمل ډیر راځي داغه نه بعد د دې ماشوم چې صحت د خراب نشي په دغه وجه باندې کچري وقفه عرضی طور پر کول غواړي نو په دغه صورت کې اجازه شي د عزل او دغه شانتي د کندم د استعمال په حواله سره دا دوه صورت شو دریم صورت دغه ده چې وس خزا خون په دواړو کې یو داسې بیمار وي چې هغه بیماری بل ته لګي دي اوس مثال طور پر اړ بیماری ده الله رب دې هر مسلمان او ساتي ډیره خطرناکه بیماری ده دا دیو نه بل ته لګي نو کچري په زنانه باندې دا بیماری یو په نارینه باندې په دغه صورت کې د دې بیماری نه د بچیدو لپاره کچري کندم استعمال وشي په دغه صورت کې د دې اجازه شي دا ډیره صورت شي څلورم صورت دا چې خزا خون په یو وګ سفر باندې دی باب تل په دې کې میاشتې لګي کلونم لګي دي شي نو که دومره وګ سفري نو ظاهره خبره د ماشوم پیدا شي په دغه حواله سره بیا چې د ماشوم تربيت یا ماشوم چې په حواله سره مور خپل ته چې مشکلات را مخې ته کېدي شي په دغه صورت کې هم د دې اجازه شي چې عزل وشي یا دغه شانتي کندم استعمال وشي نو دا چې وګ سفري یو عارضی سفري چې هغه کور ته واپس راشي نه سبا کې دومره سفري نه لیکن بهرحال بالفرض کچري دومره وګ سفري په دغه صورت کې د دې گنجائش جوړېدي شي او پنځم دا صورت کې کچري یو خوند را لګي داغه د خزه چې دومره زیاته بد اخلاق وي چې دې ته څنګه راغلي دی طلاق ورکړي دی اراده کوي چې په دې طلاق ورکړي په دغه صورت کې ظاهره خبره ده کچري ماشوم حمل ټیراو شي بغیر ماشوم شي بیا مخه دا د دې خوند لپاره مسله جوړېدي شي په دغه وجه باندې دا اراده وي د خوند چې دا خزه دا سره چې دا د کور ساتلو نه ده
بلکې دا کور ودانه نه بلکې کور ورانه ده. نو په دغه صورت کې چې د اراده دا چې د طلاق اراده وي په دغه صورت کې هم دا اجازه شته گنجائش شته چې د عزل وکي یا دا شانتي کنډم وغیرہ استعمال وکي. دا 15 صورتونه داسې دي چې دې کې تاسو د کنډم وغیرہ استعمال کولای شئ. دین علاوه نور صورتونه کې شریعو ضروري د هغه نه علاوه چې د هسي د کنډم استعمال کول دا ناجایز او حرام بلل. امید کوم چې مسله مو سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.